بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو نن د سوات لرغونی تاریخ ډسکس کوو. د سوات دره د ملکنډ د موجوده ملکنډ ریجن د ټولو نه لویه دره ده او دا د همالیې د دنګو دنګو غرونو په لمن کې پرته یو پخوانی سیمه ده. ورسره د سوات سواستو سیند د هندوکش د دنګو دنګو واورینو غرونو نه راوتلی ډېر تاریخي سیند دی. د لرغونو اثارو نه دا خبره ښکاره شوي چې په سوات کې د هند آریایي خلکو د پخواني ژوند نښې شته او دا سیمه د بودھ مذهب د سټوپو نه ډکه ده چې د موریا دور نه مخکې او وروستو جوړ شوي. په منځنیو پیړیو کې ترکیانو، مغلو او نورو یرغلګرو دلته اوسېدونکي هندوان او بودھ مت پیروان وشړل او وروسته هم دې سیمې خپله تاریخي ورثه ته ډېر زیان ورسېد. دا سیمه چې اوس ډېر د تاریخ له یادونو نه پاتې شوې ده. ځینې خلک وایي چې دا د پخواني ښار ګریوراج اصلي ځای و چې د مهابهارت په وخت کې د جراسند پلازمینه وه. ویل کېږي جراسند ته بهیم د کرشنا په لار ښوولو ماتې ورکړه. وروستو ګواتما بودا او نورو سادوګانو دلته په ځنګلونو کې مراقبه کوله او د ساده ژوند لاره یې غوره کړه. هم دلته د بودھ مذهب اولنۍ غونډه هم وشوه چې د بودھ له مړینې یا نیروان وروستو ترسره شوه. د سوات دره د خپلې ښکلا له کبله شاهي باغ بلل کېده چې د سنسکرت له اودیانه نوم نه اخیستل شوی دی. دا ځای د اکنیو جنت هم بللی کېدو چرته چې ښځې د روحاني ژوند لپاره په ځانګړو عبادت ځایونو کې اوسېدلې. هغه ځای دی چې بودھ په ژوره مراقبه کې د انسان د روح د ازادۍ لارې لټولې وې او د بودھ مذهب د ویجریانه تعلیماتو په ورېدو کې هم مهم رول ادا کړی دی. دا سیمه د ګندارا او نورو سیمو سره د بېلابېلو واکمنو تر اثر لاندې پاتې شوې ده. د دې سیمې ښه موسم او آرام چاپېریال د مذهبي بدلون سبب شو. ګواتما بودا او نورو لویو استادانو دلته تعلیمات ورکړل او د ویدي برهمنیزم د سختو رسمونو خلاف یې د اصلاح پیغام خپور کړ. چینایي سیلانیانو د دې سیمې ټولنیز، کلتوري او مذهبي ژوند په تفصیل بیان کړی دی. پاهیان لیکلي چې دلته 1500 خانقاوې او هیونسانګ دا خانقاهانې 1400 ښایي او وایي چې دلته 18,000 راهبانو عبادتونه او ژوندونه کول. دا خانقاوې د زده کړې مرکزونه هم وو چې اوس یوازې ډنډر پاتې شوي او دلته به د ټولې دنیا نه د بودھ مت پیروکار د علم زده کړو له راتلل. د تبتي بودھ مذهب له مخې اودیانه یو مقدس ځای و ځکه پدما سمباوا چې ګورو رینپوچې هم بلل کېږي هغه د دې سیمې کې پیدا شوی او په تبت کې بودھ مت هغه خور کړی او داسې ویل کېږي چې کله ګورو رینپوچې د دې ځای نه تبت ته لاړو هغه هلته د بودھ اولنۍ خانقاه جوړه کړې وه. سوات یو وخت د بودھ مذهب لوی مرکز و چرته چې سلګونو سټوپې او خانقاوې جوړې شوې وې. د دې جغرافیایي او موقعیت
دا د پخوانو تجارتي لارو برخه ګرځولې وه او له همدې لارې بت تعلیمات نورو ځایونو کې خپاره شوي قرون وسطیت میں په تېرېدو سره جګړو او بدلونونو دې لوی تمدن ته زیان ورسوه او نن په سوات کې سلګونه تاریخي ځایونه شته او زیاتره یې وران او هېر شوي دي اودیانه یعنې د نن سبا سوات یو وخت د روحانیت علم او کلتور لوی مرکز و نن هم د دې خاوره کې د یو لوی تاریخ نښې شته چې ساتنې ته اړتیا لري او دا زموږ د ننني کل د ځوانانو یو اهم ریسپانسبیلیټي ده چې د دې آثارو باندې کار وکړي دا آثار چې کوم پاتې دي د دې د محفوظ کولو دپاره هڅې وکړي او دا لوی تمدن او لوی تهذیب ټولې دنیا ته ښکاره کړي